ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغن لوی عاقل او دانا په عرب دنیا کې بل نو او داغن لوی مالدارم په دغه وخت کې په مکه معظمه کې بل څوک نو مالدار او سرمایدارم انتہائی درجه او عاقلم دے اس دے عقل تا گور د سحر ٹائم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخوال راک ستڑی مشی خورمشی وشو صدیق اکبر ته ہوئی چی خبر او عورت تا خود ماشنائی بیگا ماتا پا غار حرا کے اللہ نبوت راک او منصب د پیغمبر راک او ماتا دا اویلے شو چی دی قوم تا د توحید دعوت ورکا صدیق اکبر ورته فرمایل چې زسوکم ورته وی چې تداو کا چې توای چې لا اله الا الله محمد رسول صدیق اکبر امغه وخت کې وی چې لا اله الا الله محمد رسول سردار کونین تی تپوسو کو چالکتا ہو سچیڑ چاڑو نک دلیل صداو معجزہ صداو فلسفہ پک صداو کہنا جی صدیق اکبر ورتوی اس دی عقل تا گورا او دا صدیق اکبر عقل دا پیر پگاڑو پشان ہونا ہو کر دے بدبخ ملک پیر پگاڑاؤں پیر کڑے دے و لکون مریدانی ننداغ بیان دے و شریعت بل کچا پیش کو زب مخالفت کو تب مخالفت زکا کے چی پیران دا چرتا غواړي چې په ملک کې د شری نظام راشي ځکه چې په اسلام کې خو پیری میری شته نه کنه په اسلام کې دا چرته دي چې ته په کوټړای کې ناشته او مریدان دې د لرازي او سیب لاس کې د شکرانه درکې او دوا دې ولا کې او ملا دې ولا ټپه او ته تیزه شریعت چراشي اول بدوی د غوګونو نرانی سے او بار به روبا سے چرازر اور دا د کشمیر غزا دا او دا د کابل غزا دا او دا د عراق غزا دا غزاله بزی پیران میران خو دا دکاندارای په کې خرابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نلوی پیر سو کو وہ پیدا بشی کوټانه کې ناس تو تاسو خیال راغی دا ابو بکر صدیق نه لوی پیر څوک داغه نه لوی مقام د چاو هغه ابو بکر چې اورځ د غرمې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورغه او ابو بکر صدیق ورته وی چې لبیک و سعدیک یا رسول الله ډیر بے وخت رااله ول بے وخت ذکر عالم چې ستا یو ادا خدای ته خوښه شوی و او سی جبريل راولې غلو چې په دې ټکی لاړ شو ابو بکر ته زما سلام و نو د ابو بکر چې چاته د اسمان نه سلامونه راځي دا غنه لوی چرته څوک یا به پیدا شي اوس د دې عقل ته ګوره پیغمبر ورته وی چې تا ولی زما په دې نبوت منلو کې سچېړو نکړو
هغه ورته چې جی چیر مې زکه او نکړو چې ته ما سره ورکوټه لوي شوه په یو کلی کې مکه معظمه ډیر وړو کې غونډه خار دی نو په یو خار کې سره لوي شوی نو تا په دې سلويخ کاله کې د بچپن نواله ترننه پورې په اسی خبره کیم چرته دروغ نه دی ویلي نو دا اوس خو د دین خبره و دی کې بڅنګ دروغ وای دی عقل ته اوس ګوره چې ما ستا ټول ژوند مطالعه کړی دی او ما سره دی ټوله زندگی تیرا ده نو په اسی خبرو کې دی چره دروغ نه دی ویلي نو ته په باب د دین کې څنګه دروغ وای سردار کونین ورته فرمایل چې انت صدیق ابو بکر تا د نن لقب چې د صدیق شو صدیق دا معنا چې د پیغمبر پړومبای وینا باندې تا ایمان راو او په اسلام کې اول سړی دی په سړو کې چې هغه ابو بکر صدیق دی چې دا اول ایمان راوړي عزیزانو دای د ژوند عالم مال حال ټول قربان کو ټول سلويخ زره روپے ور سره پاتې چې حکم وشو چې مکه پرې د مدینه ته لاړ شي مدینه ته چې لاړ پاغه سلويخ زره روپے هم د بیت المال د پارز مکه واغستا چې د دې زمکه کسه حاصلات راتله نو هغه په عامه المسلمین باندې خرج کی ذات لنا د بیت المال په نوم واغست نو دسه شو چې اغوست جامع هم نوي یو ورځ د ببر شړې لنګ والے لنګ والے دین اوستن او تار نشتا چاغه سوري پاغه لنګ کې په وګڼ نو د کیکر ازغي کا تاسو لیدلی غړي رګدو نو پاغه لنګ کې چې کوم سوري نو هغه د کیکر ازغه پکې داسي پیله او پاغه هغه سوري ټپ کړي پدې کې چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیہ السلام راغی چې جبرائیل راغی چې ګوري رسول الله ورته نو جبرائیل هم هغه سي د ببر شړې لنګ والے چې لنګ والے دي نو پیغمبر ته تاسو کو چې دا لنګ دي څنګه نن والے نو جبريل امین ورته وي چې یا رسول الله نن د ابو بکر لنګ دا الله دومره خوښ شوه دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې تاسو هم داسې لنګونه وای عزیزانو د عقل عالم ګورا او بیا د عمل عالم ګورا بیا د ابو بکر چې څو وخت کې امیر شو د بخار نبار یو بډای خزا اوسېدا خزا بډای اوسېدا نو حضرت عمر بتلو سار وختي او هغه بډای لبه ا کوټا جارو کړه او داغه منګوټه به واغستو چینه ته بلاړو به ولا راوړي او قجوري او ستوان دا به ورته کېخو د به تلاړ عمر فاروق فرمایي چې زه
یو ورځ چې په خپل ټیم لاړم، خپل ټیم نه لږ مخکې لاړم، وختي لاړم. چې وختي لاړم چې ګورم مانا سیوا یو بل سړی لګیا دی، هغه بوډای له کوټه جارو کوي. نو زه ودرېدم چې دا څوک دی. چې منګوټی راواغستو اوبو پسې روان شو، نو چې په مخ راغی چې ګورم فیضا هو صدیق، نو هغه ابوبکر صدیق. حضرت عمر وایي چې د تهجد د ټیم نه به مخکې ما نه مخکې ابوبکر صدیق تلو، دی بوډای ته به کوټه جارو کو. عزیزانو عقل چې کوم قومونو کې وي او فهم په کوم خلقو کې وي، داغي د دولت هم دا عالمي او داغي د عمل هم دا عالمي. د پیغمبر د وفات نه وروسته دا ابوبکر صدیق چې څه وخت کې امیر شو، نو سحر دنه بیعت شو چې ته د ټول عرب دنیا امیر شو او د پیغمبر جانشین بتای. مازیګری صادر پوغا چولی دی او بازار ته روان. عمر فاروق په مخه ول راغی چې اینا چرتا و زما دا صادر خرصومه بازار کې چې لګ بال بچ لپاره څوړ راوړم او بیا د نور خدمت کې مشغول شم. سار ته بیعت شوه ده. بیعت معنا پیژنې حلف وفاداری چې په پاکستان کې ورته وایي. حلف وفاداری ستاده وزیران چې حلف وفاداری علی نو درې میاشتې مخکې نه ورته فرنش کیږي د بنگلو. هغه ورځ د پی ډبلیو ډی او سړی راته وایي پناه په خدای ده، ټوله پی ډبلیو ډی د وزیرانو نه نوزګاری الاداراتا گلیزرو لگاواو، الاداراتا فریجونو لگاواو، الاداراتا راډونو لگاواو، الاداراتا پیپونو لگاواو، الاداراتا قالین. ات خدای په عظیم قهر ټوله محکمه دوی سره اخته. نو مالی ټیک دا کړ. مونږ به دا چانه سګی لکو چې محکمه د وزیرانو په خدمت کې اخته دي، نو هغه محکمه به د قوم سره خدمت کوي. اولن داسې تیر شي. اوس چې باروزي دا کوارټ روډ باندې داسې سیول کوارټرو طرف ته په دې سړک تاو شي. دا سړک لګو ګورئ، نیمه حلال مردار کړي دی او نیمه پرېخه. سیول کوارټرو سره وګورئ مشینری ولاړه ده، په نیم موړې دي، نیم باندې باجری اچولې ده او نیمه موړې لامدا سي پرتی. یو کانال سړک چې په کوم حکومت کې په یو کال کې جوړيږي، الله تعالی دې په داسې نظام باندې آسمانی عذاب نازل کړي. خدای دې دوی تباہ او برباد کړي. دا غلا او دا حرامیان او دا غلچکی دا ګڼکپا دا کارپوریشن چې دا پرونه مات کړو، د دنیا غلا او حرامیان پکې ناس. کارپوریشن د قوم او د ملک د خدمت نامه نه ده. کارپوریشن د غلو د یو بلډینګ نامه ده چې په جی ټی روډ باندې کول هم غلا پکې دنه ناس. بلب غواړي نشتا، که بمبا غواړي نشتا، که پیپ ماشتی لس ورځې به برړیږي. پیپ لس ورځې برار به یو په سړک به رواني، کله کونسلر پسې منډه واو، کله پیپ فټر پسې منډه واو، الکه سټ تندر در باندې پریوتو. جی یونین نشتا، په کارپوریشن کې یونین نشتا. نو د علاقې خلک چندو کې او یونین بازار نوالی آپ کې ولګي
ابرار بند اته ورځې وشوې اته ورځې چې زمونږ په کوڅه کې ګټر بند دی اته ورځې وشوې دریاب ولاړ دی دریاب د اوبو که ښځې ځیم پرتوګ به وباسي نو هله به پکې تېرېږي او که سړي ځیم نو پرتوګ به وباسي هله به پکې تېرېږي نو خلق په پردو لارو په کورونو په دیوالونو راوړي اته ورځې وشوې زمونږ مالای کې روډ بند پرون میں د کارپوریشن چیف افسر ته ټلیفون وکړو چې کارپوریشن خو په ایټم بم ولګېدو اوس خو ته ناست دی څنګه چل دی ویلې چې بس درله سړي درله بیا مې ورته په کونسلر ټلیفون وکړو وای درله بیا مې ورته د چیف سیکرټري په پرایویټ سیکرټري ټلیفون وکړو هغه ورته وویل چې دلته چیف سیکرټري ته جرګه راغلې ده او لالازار کالونی کې روډ بند دی ویل درله درله تر ننه لا نشته تر ننه تو لعنت پاغه قوم چې چا دوی له ووټونه ورکړي لعنت پاغه ملک لعنت او توکاړي توکي پاغه ملک چې د چا دا نظامی او د چا دا حالت کارپوریشن دی او کارپوریشن دی او د دې کارپوریشن د میر میټینګونه د چا په کور کې کیږي میر د چا په کور کې جوړیږي تو لعنت پاغه کور او پاغه نظام چې د چا د ملک دا کارپوریشن چواړه غواړه نشته وړنه ډکی دي منت درخواستونه زاره اله جیو بد چې بیا راو باسي د سړک په غاړه ډيري پراته دي و یو سنډا گاډي نشته او درې میاشتې پس بداس په قوم بیا د خلکو پسې ټوکرای کیږي او بیا به کارپوریشن جوړیږي او میټینګونه به د سنگ مرمر په بنگلو کې کیږي او د میر انتخاب وکي زای خدایم بیخ بنیاد باسا چې هغه د صدام حسین اټم بم په مونږ راو غورځي نو ډېر بخي په مونږ راو غورځي په دې حرامي ملک دا د ملک و او د سړی ځامن و دا به داسې وي هر سړی دیاړي پیدا کړي هر سړی ابو بکر صدیق خو صادر زکه خرصوله چې په خپل لاس اوړو عالم کوړتا نو بیا به د قوم خدمت کو دوی خزي د دوی خزي د شاملات کی دي هغه خزل چې دوی غلي ونکي هغه امبر سره میخه بساتی پڅ دا سړی خزا وګوره بوره ده دا د سور بچی او دا د زن طلاق بچی دا خزی چې په 300 روپۍ سر جوړی په صدر کې راځي کنه بغیرت قوم دې ما سره صفایو کې لغوندي کدار اشیا د دم زامن نه ما سره دې صفایو کې چې په صدر کې الته ودروم چې په بنزونو کې د چا خزی راځي او په 300 روپۍ یو خزا سر جوړی مونږ خو په 2 روپۍ سر کالو کړو البته دا میلوګان لکان چې دي دا د میلو سرونه چې پریخي
د دې قیمت بلک زیاتی د خزو سر په 300 روپۍ جوړي ما سره د صفایو کی کنه د داسې بے غیرته قوم دا قوم کدا د سړي ځامن وي دا بنن د امریکای په غېږ کې کېناسته د صدام حسین خلاف یو صدام حسین دی چې صدر بوش ته پیزوانه چولې ده په پوزه کې په چلې نه پويږي کاغه خپل ګرځي را ګرځي پويږي چې څه چل ور سره کو ما وې چې امام ابو حنیفه پروت ته په بغداد کې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پروت ته په بغداد کې امام شافعی پروت ته په بغداد کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په بغداد کې پروت ته پاغه با امریکا بمباری څنګه کوي بیا لعنت ته پاغه مسلمان قوم نه چې په امام ابو حنیفه په قبر به بمباری کیږي او زبد امریکای مرګره ما لعنت دی نه پاغه قوم بیا د پیرانی پیر صاحب په قبر به د امریکای بمونه راغورځيږي او زبد امریکای سره وګه پوګه مرګره ما دا زمون ملک دی او دا زمون وطن دی نن نواز شریف د اسلام په نوم په دې ملک کې ووټ ګټلې دی اسلامی جمهوری اتحاد نومې پیښه د تپکار نه دي چې پیر په گاړه بیان ورکو چې زبد شریعت مخالفت کوم چې د شریعت مخالفت سو کوي اسره فورن نیول پکار دي کنه دي بیا ستا وزیر اعلی جام صادق د سند په اخبار کې بیان ورکړی چې شپږو بجو نه وروسته زه بېهوش یم د شرابو نشه کې ماله نږدې مه راځئ په ځان یې په خپله ګوایي وکړه که نه تاسو چې پرون په ډرایورانو شریعت اډیدن نافذ کړی دا وزیر اعلی د پنجاب سبلا دی د سند راونیسئ او په دوره یې ووهه که اول خو شریعت په خپل وزیر جاری کا ډرایور درته مورمړې پلان مړې ښکارېدو نه 1,00,000 به ورکوي او پیانې به ورکوي هغې له تاني سټ او یو 2-3 سپي هم پیدا کړي په ټي وي باندې د هغې باسونه کول بیا شریعت چې راځي اول به په سنډاګانو جاری کوم د چا ښځې چې امبر سری میخي اول به دوی ځوړندوم دا شوقی دمان باول زوړندوم د بډابېر بیس کې چې هغه شپه کم کار شوی دی د لاهور او د پنډۍ ډمې پکې ګډېدې اول به دوی زوړندول غواړي دا کم سن شروع شو د دې کال په ړومبۍ شپه په پنجاب کې شراب شاټ شوي چې نوې کال شروع شو دومره شراب ستا په اسلام المؤمنین ش اسلام آباد کې سکلې شوي چې بازار کې شراب نه ملاوي دا خبره مولا په اسمبلی کې وکړه دوی نه په اخبار کې راوستا او نه په ټي وي نو بي بي سي د لندن نه په ویلې تاسو پوه شئ نو خدای بم نور کا خیری خرابی پریګدیم نه دا اسمان اراده تاسو ته خې نه دي درته د باطلو مرګري پاتې شوی او د باطل مرګرتیا کوي خورز بنه ګوري ارشله بجاړي ارش فلال جاړي نه اول خدای بے غیرت نظام ته وګوره د انګريز په زمانہ کې
د جماعت د بمبې بل انګريز معاف کړو. دا ریکارډ وګورئ تاسو. انګريزانو قانونو چې جماعت لا چې کومه بمبتلی وي داغه نه بل نه علي. هغه خبره تر سره روانه ده د جماعت د بمبې بل نشته، دا معاف کړی انګريزو. 3 کاله کې کدوې کې ایمان و ایمان پکاردانو چې د جماعت د بجلی بل معاف کړي نه جماعت لمون خیرات غواړو چرک نو خبره ده پوس پرې کړو دارورا کوټه کې او سړی ناستو چې څوک بدن نه ورغه غړپ پوزه به ته پرې هغه به داسې پوزه نیولې ورو بوته ابل ورتل چې خان دی لګیا دی خوشحال روان نو بل بورنه وته غړپ هغه نه بیا بل ورنه غړپ سل کسونه پوزه پرې کړو یو بل ته حل نه وي. خیال درغه دا یو بل ته نه وي چې دنه مذهب یې غوي چې زما غوسه ده چې دې ټولو نه غوسه. نو زوام چې په مونږ خدا حال پکار دا دی زما د جماعت سی ډي والا دا د کارپوریشن منسټران د دې دفتر ته دا ډېری سبا سار وختي چې پرتای چې لعنت ستا په کارپوریشن او ستا د کارپوریشن په عمله باندې کم ځای چې وکنیا مردار پری بجلو والا کزه وکنی مرداری پریدی که ټلیفون والا وکنی مرداری پریدی که سوی گیس والا وکنی مرداری پریدی که کمیټای والا وکنی مرداری پریدی و د خدای په قهر واو وای فند نشتا د چا مور فند خو به دې ملک ته ټینګ شي فند بچ کم ځای نه فند خو ټول دیوالو پیپل ورس پروگرام کې ورشه د خلکو نستای غوسه اوس دې نظام کې ورشه د خلکو نستای غوسیږي لګیا فند کم ځای نه راشي. دا سارم ملکونه خو نه دي چې پکې د تیلو کوی دی او تیل بخرسو فند برازي فندونه هټل دوی کې راچی دوی وي اول دې تخیالو کې چې یو ټیکا چې ټیکادار ته ملاوي شي یو ټیکا د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې دوی د پارا 100% ټیکس دی دا اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې نو نیمه پیسې د ټیکې خدا اورسیر نه تر چیف پورې تقسیم شي پانی می کې نیمه بټه کډارغ نو روپای دا روپای کاتانی دوی بیا یاوړي اتانه پاتې شو اتانه کې او سلورانه بټه کډارم غټل غواړي په سلورانه به تعالی کار څه کوي. دا د ملک حال. اوس دعا کوي چې خدای پاک امریکا تباہ کړي مونږ تباہ د امریکای د لاسه مونږ غرق د امریکای د لاسه خدای دې امریکا سره د مرګرو تباہ کړي او عرب د جناب محمد رسول الله قوم دے صدام حسین یو مرد آهن خدای پیدا کړی دی د امریکای د پاره یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله د کافر بیړه تباہ کې خدای مسلمان ورته ټیټسترګه مکه یا الله هغه عذاب په امریکا راولي کم عذابونه دي چې پتیر شو قومونو راوستي خدایا د مسلمان قوم د امام صاحب د قبر او د شیخ عبدالقادر جیلانی د قبر خدایا د دې قابل ندي چې د امریکای بمونه پیروریږي یا الله دا پیرانی پیر صاحب دا پاک ژوند په خاطر د امام ابو حنیفه دا پاک ژوند په خاطر خدای امریکا په خپل کور کې تباہ او برباد کړي چې الله پاک څو وخت کې د انسان د پیدایش اراده وکړه
نو ملائکو داغه خلاف کو اللہ تعالی ته فرمایل چې ته پزمکه باندې بنی آدم ما پیدا کوا زکه چې غیب په دې ازمکه باندې فساد کوي د یو بل ویني په پناه حق تو یي یا الله ستاد عبادت او د تسبیح و غیره د پاره مونږه کافی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك دې مقام باندې دا سوال وارد ده چې دا خبره د الله او د ملائکو منځ کې څو وخت کې دي نو دا وخت کې آدم علی السلام موجود نو نو د سړی په غیر موجودګۍ کې سوک چې د چا بد وای نو دې ته غیبت ویلې شي نو ملائکو د آدم علی السلام په غیر موجودګۍ کې د بنی آدم غیبت ولې وکړه حالانکه ملائک چې دي دا معصوم مخلوق دی دا د ګناه نه پاک مخلوق دی او غیبت چې دی دا ډېر عظیمه ګناه ده نو ملائکو دا ګناه ولې وکړه دا یو سوال عزیزانو دا حضرت عبدالعزیز الدباغ رحمت اللہ علیہ دا سوال قائم کرے دے او بیا داغے جواب کرے هغه وی چې دا غیبت نو دا یو رائے و د ملائکو چې یا الله مونږ تا سره برای راست تعلق دی ستا انوار او تجلیات ار وخت ګورو نو مونږ نه تصورم د یو غلطۍ نشي کېدی بنی آدم چې ته پیدا کې نو ستا او داغي په منځ کې به حجاب وي نو اغوی بتا ګوري نه نو چې تا نه ګوري نو بیا به په هیڅ ګناه باندې صرف نه کوي قتل بم کوي او زنا بم کوي او غلا بم کوي او دا الله پاک ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلم زه پوهیږم په هغه سيزونو باندې چې په هغه تاسو نه پوهیږئ تاسو چې ما ګوره یو غلطی نه کوي نو دا دومره لوی کمال نه دی په دې بنی آدمو کې بداسي مخلوق وی چې ما به نه ګوري او غلطی به نه کوي کمال داده چې ما نه ګوري او غلطی نه کوي دا کمال نه دی چې ما ګوري او غلطی نه کوي تاسو خیال راغی
نو عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا په حقیقت کې غیبت نو، دا یو حکایت و چې یا الله سنا چې هغه خلق تانه ګوري او بیا ټول ازمکا د ګناه مرکز او د ګناه محور شي. دیو جنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اس لیکي چې په بنی آدمو کې وګورئ، یو لک سلیری زرا پیغمبران علیہم الصلاۃ والسلام الله د هر قوم پیغمبر د هغه قوم د جنس نه پیدا کړي او د هغه قوم نه پیدا کړي. بیا د هغه پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړي دي، قوم د پاره څه کړي دي، او د الله د مرضا او د هغه د رضا د پاره څه کړي. اسی بطور نمونہ ذکریا علیہ السلام قوم نا منډی کړی او قوم ورپسې چې راویني سي او مړی کړي. د چې منډی کې نو دی ونه نه پناه وغوښته او ونه ته وی چې مال پناه راکنه او ونه داسې شک شو او دې پکې ورننه وته ونه بیا یو ځای شو. د قوم څه چلو کو چې د ونی په دې منځ اره کې خو چاره کوي منځ کې چې دونی مشي. الله پاک په دې ونه کې وې ذکریا علی السلام ته چې تا پناه د ونه نه وغوښته، پکار داو چې مانه دې پناه غوښته، تا ونه نه پناه وغوښته، اوس بغږ نه کې کدی غږ وکړو دوی به د حرکای تب په منځ دوشي، کدی غږ وکړو نو د پیغمبرای د لیست نه بد نامه وباسه. ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام غږ نه کړ، اره په وراله په دې خېټه او ونه سره اره کو دو نیمه کو. تاسو خیال را چې تا ته پکار دانو چې تا ونه ته ویلې چې مال پنارا زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چانه څنګه غواړي. ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر، زلیخی په جیل کې اچولې دیو د خوبونو په تعبیر ډېر خپې ده. یو سړی خوب لیدل او دته وې د ورته وې چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاہ په ډیوټي کې به ولګې. آرډر ورپسې راغی چې تب رها شوې د جیل نه او د بادشاہ ډیوټي کې بلګ. یوسف علیہ السلام ورته وې دی الکتا چې د بادشاہ ډیوټي ته ورشي نو لک زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو الک په جیل کې پروت دی کمام د جیل نه وبس. الله ته دا خبرم خوښه نشوه. یوسف علیہ السلام ته وی چې زما په موجودګۍ کې تا دا قیدی په خپل بادشاہ ته شپارس ولیو، نو بادشاہ آرډر وکړو چې دا الک چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کال نور قید شو. 12 کال قید. نو عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبرانو دومره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړی دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړي
او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولیکي. حسنات الابرار سیئات المقربین، کم شی چې زمون په حق کې نیکی ده آدم مقربین په حق کې ګناه ده. مونږ چا د پاره شپارس کو چې لکه د دې غریب سړی دا کار دی ولې وکنو دا مونږ د پاره نیکی ده، په دې مونږ له اجر به ملاويږي. لیکن که پیغمبر چاته وي چې د پاره دا کارو کا دا داغي په حق کې ګناه ده، ځکه چې داغه برای راس رابطه د خدای سره ده او برای راس تعلق چې ده هغه د خدای سره. نو عزیزانو عرض میں داو چې ملائک په خپل زعم کې دا غیبت کوون کی نو، د دې خپل خیال داو چې ګور نیکی به جوړ هغه خلق کوي چې د چا برای راس خدای سره رابطه او برای راس خدای ګوري او هغه سره تعلق. بل یو سوال دی چې آدم علیہ السلام ته چې حکم د ملائکو شوه او چې سجده ورته وکړي، دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته او کدا اسمانونو ملائکو ته؟ نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته، ځکه چې د خلیفہ پس ځمکه خدای پاک جوړ کړو، د خلیفہ د اسمانونو نو خلیفہ د ځمکې، لہذا کم ملک چې په ځمکه اوسېدو هغه ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړه. او په دغه وخت کې شیطان هم په دغه ځمکه کې د ملائکو کې موجود او نه موجود دا د معلم الملکوت د ملائکو استادو. دو شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو، شپږ لکه کاله په دې ځمکه داسې ځای نه و پاتې چې د په خدای ته سجده نه ولګول. نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ، ټول ملائک په سجده پرې و، دی ولاړ پاتې شو، دو نکړه چې وې نکړه. الله ته تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک، ما چې تا ته حکم وکړ چې ته سجده وکړو ته ولې ونکړه؟ ولې؟ نو دی ورته وایي چې قال انا خیر منه، زد دی آدم نه بهتر، خلقتنی من نار وخلقته من طین، زد اور نه پیدا یم چې یو پاک شه دی او د خټه نه پیدا دی، زد ته سجده ولیو. انا دا انا ټکه وي، انا ټکه دومره خطرناک دی چې د سړی دین او دنیا دواړه رسوا کی. نور کا پڅ پويږي کنه پويږي، خودم را به پويږي چې په 3 کاله د پاکستان کې
هر حکومت چې راغلی دی نو هغه انا ټکی ویلی چې زه به دا وکړم. نو یو حکومت په سړیتوب د دې پاکستان نه کوز شوی نه دی. یو ټول خدای داسې ذلیل کړي دي او داسې رسوا کړي دي او داسې شرمولی دي چې دنیا ته خودلی دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانه. دا موجوده حکومت دویم مونږ بداو ایو پکې تقریر کولو چې رنگونه مخړ دي زو تاسو ته سور ټیپر په شان سور وکړو. نو انجام ګورئ. نن هغه خلق چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مدې ویلي نن هغه خلق ورپسې کنځلې کوي. دا غي وجه څه ده چې دې حکومت انا ټکه کړې ده چې زبداو نو انا ټکه شیطان کړو. الله ورته وی چې فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. تا انا ولي وي انا خو صرف د خدای شان دی او دا غزاد ته او دا غ طاقت ته چې هغه وی چې انا یا الکبریاء ردائی. الله وی کبریائیت زما صدر دے بلم سوکشتا چې زما په مخ کې غرور کی تکبر کی ځان ته وی چې زم څه شیما بل سوکشتا لا بل څوک چر کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړي ځنه ملائکه ودرولی دي او هغه ته ویلي دي چې تاسو وایي چې لا په دې لام باندې د احمد را کاږي لا نو چې د کروڑونه کال اوسو چې هغه ملائکه پیدا دي او په دې لام د احمد راخکله دی لا دا به د قیامت تر ورځې پورې دا لا مد راکاږي. نو د قیامت پر ورځ چې الله عدل شروع کی نو ملائکه به ورته مخامخ راشي وای بچي الا الله لا معنا اچ نشتا سشتا اس نو قیامت کے بورتے چی الا اللہ مگر کشتا نو دا غزات تے. پا علماء متکلمینو کی او ڈالا دا چی آغا دا اس شی پا وجود قائل ندی اوی ایچ نشت تاسو منگم اس ولی اوی کم شیبه چې سبا عدم کیږي نو هغه نن تصور د عدم جایز دی. یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو کته نن وای چې نشته نو دا جایز دی. نو کل من علیها فان دا یو قانون دی. کل من علیها فان سچ تاسو ګورئ دا به فناش باقی بچي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. صرف ستاد پروردگار ذات به باقی وي نورت څه به فناش.
اوس مونږ زمونږ مور پلار وګور اوس زه دا تصور کوم چې زما مور چرته پیدام نه وه زما پلار چرته پیدام نه نوم و نشان اذا وجد فتلاشا ایو بزرگ وی کنا وی ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه حغس شو ورطا نگاہ کڑا ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه حغس شو ورطا نگاہ کڑا بادشاہی لاردا کاروان تیریگی سحر سباد بلبل چغیگی ترا پیاد یادی بابا کڑا چہغس شو ورطا نگاہ کڑا بادشاہی لاردا کاروان تیریگی سحر سباد بلبل چغیگی بلی او بزرگ وی غنی خدایا حق کلی یاران سشو د مجلس میں ہم نشین محبان سشو چیسی حدب پی زماد خوک خاطر ش پجڑا لڑ توتیان بلبلان سشو کل اشیابا حق تعالی و ترجو کا دکاتب پبیاس کے نقش بیان سشو د بسمل ستار غلد غم جاڑی علاج غاڑی سکندری طبیبان سشو لا نمو نشان اگا خلق لار چه لار با پی خخ کاره دا اس دا بٹیر بچی پاتی شای اس خود آر سڑی مخت چه گوره الٹائی بدر دی اگا خکلی خلق اگا خستا خلق چه پلار بروانو لار با پی درنخ کاره دا اس چه پلار خلق روانی تب ہوئے چه چرتا دا خربا چه روانی نے روانه د سړی توب ده نه خبرې د سړی توب دي نه شان شوکت د سړی توب ده بوته چې ګوره تبوي چرته د قچر نه پیدا خلق لا آئنده نسلونه ګوره مور او پلار یو رنګي بچي چې ته پیدا شي تبوي چې خدای خبر چرته د کارغه نه پیدا دا مردار پکې د کمی قالب کې را قوت نو عزیزانو عرض میں داو چې خلق لاړ فناش اوس هغه ګندا هغه پاتې دي تاسو وګورئ اوس خواص د ملک وګورئ عوام د ملک وګورئ نن په پاکستان کې مظاهری کیږي چې بابری مسجد چې د هندوان پکې مندر جوړي نو مونږ چغه وو چې هاي هاي بابری مسجد هاي هاي بابری هندوان پکې مندر جوړي تد بابری مسجد د سلورو سو کالو جمعات غام یوړي ورشه په کعبه کې د سوک ناشتي اغاز مکه د حجاز چې پیغمبر عام اعلان کړو چې يهود او نصارا به د حجاز پس مکه نه پرې دی عام اعلان کړو چې او باسه يهود او نصارا د جزیره د عربنا نن د عرب په سرزمین باندې
3 لک فوج د امریکای پروت دی او بیا هغه فوج چې ور سره بربنډي جنکای دي که یقینم ناراضي راشي چې فوټوي درته وخه سړی وردی اغوسته دا او جنې جانګي اغوسته ده جانګي او نور ټوله بربنډه ده او هډ کانسټیبل ده کلاشنکوف یا چولې ده او بربنډه ده حجاز پزمکه ولاړه نن تمام دنیا د امریکای سپورٹ کوي زکه چې زمونږ ماما دی تمام دنیا نن تمام دنیا کې د مسلمان ملک د صفای هستی نه میټاول دا د امریکای میشن دی او دا د امریکای پروګرام دی دغه لوړو کې غوندې بلاک چې کوم د مسلمان ملکونو دی دا د منځ نه وسته وړي یو جایزه خبره ده د ببری مسجد لپاره جلسې او جلوسونه سیاسي لیډرانو اعلان کړل چې جلسې وکړي ببری مسجد ورانه جلسې وکړي بیت المقدس قبله اول و د مسلمانانو قبله اول هغه بیت المقدس نن د يهودو په قبضه کې دی یو یاسر عرفات او د شام مسلمانان دي چې يهودي په ټوپک ولي او د شام الکان ور سره په مچوغ نه باندې مقابله کوي مچوغ نه پیژنئ